یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه ده نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کړم. وی ګوره ته خو پیرې خلق د لاسونه صفایي، خپې د ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرگ. خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي او که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله. په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه خیر. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د دنه بهتر یم، نو زه څنګه دته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان عليك لعنتي الى يوم الدين. ابلیسه تر قیامته پورې مې لعنتي کړي. دا انا ټکی دی ولې ووایي، دا زه دی ولې ووایي. ته صحیح ته صحیح که سیم خو زه یم. هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه؟ څوک شته؟ هغه کم شی دی چې ته پې ووایي چې زه؟ نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شو. هر یو چې راشي رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم. نو نتیجه به یې ګورئ او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي. مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی دی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره وي. که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټک دې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن زه به نه وې. که دې زه ووایې نو ښه به نه وي. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک.
او پاکستان تباہ او برباد شو د زه د لاس نن وګوره ستا په ملک ما دا د جمعیت ممبران چې ولاړو ما به ودرول او قرآن به مې ولاور داسې به مې لاس نه ونیو کلمه به مې پې تېره کړه چې داسې به نه وی چې زه به دا کار وکړم که دې وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي زه څه شی څلوېښت کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم له بوتله تباہ و برباد کو ضیاءالحق خدای زره زره کړو په اسمان کې زه به دا کار وکړم زه به دا کار وکړم ستا هغه مور به وکړي خدای چې کوم کار نه یې کړی هغه به بند نه وکړي وبې دې ټولو د خدای دعوې کړې وې ملک دې تباہ و برباد شو ملک دې غرق شو دا مه وایه چې زه به دا کار وکړم دا وایه که د خدای توفیق او خدای وس راکړو نو زه به دې څه خدمت که د خدای وس نه وروره زه نشم نو اسمبلی کې یو حق خبره مې که د خدای توفیق نو انشاءالله زه کوم داسې خبرې کوئ د دې نه سوا م که بل کړت کړی نو پرتوک د نه وباسم او په سر یې درته تړم دې ټولو ته وایي زه به دا کار تا ته ګوره او کار کولو ته وټو نو ویلي چې زه به روټي کپړه مکان درکړم ویلي که نه وي اوس هم لور ولا بیا پاس کړه انشاءالله څه خو به درکړي دی خدایم نورم خراب و توره زه به دا کار هر څه چې کوي په دې ځمکه یې خدای کوي نو څه فیصلې م چې کړي دي نتیجې انتظار یې کوئ چې څه به درته کېږي سم چې سوداګانې هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي نتیجې ته ګورئ چې څه به کېږي الحمدلله